يلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أنس بن عياز عن إبراهيم بن أبي أسيد مثله. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا کتاب ادب المفرد دی که ټول احادیث هغه د آدابو د معاشرت دی، یعنی چې ژوند به څنګه تیرو، د ژوند حالات هغې نه احادیث هغه رایستي دي چې په دې کې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د احادیثو کومه ذخیره ده چې د عام ژوند د هغې سره د انسان تعلق ساتي. علامه ابن حجر رحمت الله علیه چې شارح د بخاری دی، هغه د ادب المفرد په صفاتو کې دا یو خبره کړې ده چې ادب المفرد یو داسې کتاب دی چې امام بخاری په امت باندې بل یو لوی احسان کړی دی چې دې کې هغه صحیح احادیث را جمع کړي دي او آثار چې هغې سره د آدابو د معاشرت لویه ذخیره هغه امت ته مخې ته راله. هغه فرمایي چې د ادب المفرد احادیث چې درې ځایه شي نو یوه حصه چې دی نو هغه د امام بخاری رحمت الله علیه د بخاری شریف په اصول و شرایطو باندې برابر احادیث دي، یعنی اصح احادیث دي. دې وجې د امام بخاری رحمت الله علیه کتاب صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب الله الباری الصحیح البخاری، او د هغې نه دویمه حصه هغه احادیث دي چې هغه په شرایطو د مسلم باندې مشتمل دي، د امام مسلم رحمت الله علیه شرایطو سره هغه احادیث مناسب او مطابق دي. او د درېمې حصې احادیث چې دي نو د هغې احادیثو تعلق دا دی چې هغه حدیث په ټولو صحاح ستو باندې اولا او افضل سند سره ذکر شوي دي او په اعلی او افضل او اولا شرایطو سره د هغې حال دی. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب ادب المعاشرت او ادب المفرد، خپل نوم یې ادب المفرد دی، دی ټول په معاشره باندې لیکلی دی. دلته چې کوم باب دی هغې نوم دی باب الالفت، باب دی په بیان د الفت کې. الفت محبت ته وایي، انس ته وایي، الفت ورته مونږ وایو، او انسان هم د انس نه دی، محبت نه دی. په مابین د مؤمن د بل مؤمن کې به یو الفت وي، محبت به وي. اخیرنی راوي چې دی نو هغه عیسی بن هلال الصدفی دی چې د عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنهما نه روایت کوي. او عبدالله بن عمر بن العاص جلیل القدر صحابي، پلار جلیل القدر صحابي دی، د هغه نه روایت کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم. او عبدالله بن عمر بن العاص د نبی علیه الصلاة والسلام نه روایت کوي. قال حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائے ان روح المؤمنین لیلتقیان فی مسیرۃ یوم، ان روح المؤمنین یقیناً د مؤمنانو د ایمان والو ارواح چې دي نو لیلتقیان فی مسیرۃ یوم، هغه د یوې ورځې په مسافت باندې یو بل سره ملاقات کوي، ملاویږي. چې د یوې میاشتې مسافت وي نو د یو دوو مؤمنانو ارواح په خپله کې الله رب العزت د هغې رابطه یو کړي او تعلق وله جوړ کړي. وما رأى احدهما صاحبه، او دې کې یو د خپل ملګري سره ملاقات نه شوی، یو بل یې نه لیدلی او یو بل سره تعلق پیدا شي، رابطې پیدا شي. بعضې خلک هغو بیخي بې بدې د تصوف نه منکر دي، او چې تپوس ترې وکړې وایي دا څه دي، دا ولې دي او دا خو نه
نقشبندي سلسله وي د کله نه، قادریه د کله نه ده. ستا نقشبندي او قادریه مبارکې سره کم چیړ دی او چشتي او سهروردي سره؟ دا ووایه چې د اصلاح د باطن د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې څه صورت و که نو؟ نو زه ورته ووایم چې و. اوس دې حدیث کې به د دې معنا څه کوو چې نبی علیه السلام فرمایي چې روح د مؤمن د بل مؤمن سره ملاقات د یوې میاشتې په مسافت باندې وکړي او د یو بل نه لیدلی. نو که یو اعلی محدث وي او هغه د دې نه انکار کوي نو هغه به د دې څه معنا کوي چې روحاني تعلق هغه نه مني؟ نو هغه به د دې څه تعلق رابط کوي او څه معنا به کوي؟ یا خو به په دې باندې دکه شان تیر شي، یا به وایي چې خدای عالم دی چې د دې څه مطلب دی. د دې مطلب او مقصد به هله معلومیږي چې بنده ووایي چې د روح سره تعلق د بدن د تعلق نه سیوا مضبوط دی. تاسو پوه شوئ چې د روح سره تعلق د بدن د تعلق نه سیوا مضبوط دی. د بدن به څه تعلق؟ کله ښه بنده یو بل ته ګوري او ملاو شي، یو بل نه پېژني، دا څه تعلق دی؟ د دې نه هغه تعلق مضبوط نه دی خوښ چې بنده چا سره نی ملاو شوی، محبت ورسره پروتي په زړه کې. د څومره خلکو زمونږ اکابر دي، علما دي، موږ نه دي لیدلي. څوک وفات شوي دي، څوک اوس ژوندي دي. زمونږ په زړه کې د هغوی محبت شته که نشته؟ یو ربط او تعلق شته چې د هغوی نوم راشي نو موږ خوشحاله شو چې دا زمونږ اکابر دي. ملاقات نه دی شوی، نو ملاقات شرط دی که د ارواحو هغه ربط شرط؟ ارواحو ربط ضروري دی. ډېر لوی مضبوط تعلق دی، مضبوط تعلق دی. او د دې تعلق بنیاد هغه د عالم ارواح په تعلق باندې دی. د دې تعلق بنیاد چې دی هغه د عالم ارواح په تعلق دی. زمونږ د ارواح یو بل سره ملاقات شوی، دا اوس چې موجوده مونږ کم ناست یو، زمونږ د ارواح هم یو بل سره ملاقات شوی دی. سوال نه پیدا کېږي چې په ارواحو کې ملاقات شوی او دلته ملاقات ونشي، او دم سوال نه پیدا کېږي چې هلته ملاقات نشي او دلته یې چا پلار هم نشي وکولی. که ډېر کوشش وکړې که نه چې در سره پلانکی ملاوم، خو چې عالم ارواح کې تعلق او ملاقات نی پیدا شوی، د ده بچرې دلته کې تعلق او ملاقات پیدا نشي. الارواح جنود مجنده، حدیث الفاظ دي. نبی علیہ السلام فرمای ارواح چې وو جنود مجنده، د نرو میږو په شکل کې په پنډونو او په ډلو باندې وو ارواح، د دې ټولو انسانانو ارواح. نبی علیہ السلام فرمای چې د چا الته الفت او محبت راغلی دی، د هغوی به په دنیا کې الفت او محبت، چې د چا الته یو بل سره ملاقات شوی دی، د هغوی به دلته ملاقات کیږي. که څوک د یو بل نه الته ناخبره پاتې شوي دي، دلته به ناخبره پاتې. زه خدا مثال ورکوم، وهم د ارواح هلته کې داسې وجیبه تعلق و چې ټول ارواح یو بل سره، نو چرته ارواح یو بل سره نږدې پاتې شو، نو یو بل سره علیک سلیکو شو، یو بل ته یې وکتل، یو بل یې وپېژنده، نو د هغوی به دلته کشان ملاقات کېږي. او بعضې چې دی نو بعضې ته وکتل خو تعارف یې ونه شو. حدیث کې راځي چې چا هلته تعارف شوی نو دلته به تعارف کېږي، نو چې هلته کې تعارف شوی نو دلته به یو بل سره ملاو شي، ته د کوم ځای نه هغه به ورته پلان کې دی ته، بیا به یو بل سره تعلق جوړ کړي، تعارف به پیدا شي. او څوک چې هلته د یو بل سره صرف لیدل کتل شوي دي، دلته به هم صرف لیدل کتل شوي. تاسو په اډه کې، بازار کې، په ایرپورټ کې، په سټیشنو باندې د دنیا خلک موږ وینو که نه په ګاډي کې، نو وینو ښه پوه شو چې د دې پلانکي سړي دا هیئت دی، ګیری ده، پټکی دی، ټوپی ده، دې قد و قامت والا دی، وګورو ورته. خو نور موږ پته پوه نه شو چې دی رقم ځای دی، هغه ته پته ونه لګي چې دی رقم دا موږ هلته دقه شان ملاقات شوی دی، دلته به هم کېږي. خو دلته په بسونو کې هلته کې به هسې یو بل سره به نږدې پاتې شي، دلته کې یو بل سره به تعلق پیدا نه شي. په دې ښاریو کې تاسو ګورئ د بنګلو والا تپوس ته کوئ دلته ګاونډي مې دی لاړ، په پته یې پوه نه شوم چې څوک و. دی هلته هم دقه شان یو بل سره ډډه په ډډه باندې یو بل سره خبرې نه وې کړې. دا ټاونونو والا نه دي، دی هلته کې دقه شان یو بل سره ترس په ترس باندې پراته. او دلته چې کوم محبت او الفت په کلو کې، نو دی ارواحو هلته هم ښه پوره ګپې شپې لګولې دي، نو دلته هم ښه پوره تعلق دی. لوی شی الفت دی، محبت دی.
د ارواحو په مابین کې الفت او محبت. نبی علیه السلام فرمایي چې د یو مؤمن د بل مؤمن سره د یوې میاشتې په سفر په مسافت باندې، د هغه وخت چې کوم مسافت نو هغه عمره فاصله کې چې د یو بل سره تعلق پیدا شي. نو څوک د چا نه خبر شي نو وایي زه ملاقات له، څوک چاته ووایي زه یاره ملاقات له مېړه کېږي، څوک دکه شان ورشي. د یوې میاشتې په سفر باندې چې څومره وخت لږې مسافت وي هغه عمره ځای پورې د دوی به یو بل سره تعلق لیلتقیان فی مسیرة یوم، د دې ارواحو به د یوې ورځې په مسافت یو بل سره ملاویږي، اگر چې د یو بل نه وي لیدلی، د یو ملګري بل نه لیدلی. وایي مطلب دا دی د دې حدیث چې د ارواحو جوړ چې دی نو د جسمانی جوړ نه زیات تعلق ساتي. جسمانی تعلق خو کله د ریا شي، جسمانی تعلق کله چې دی نو هغه د غرض شي، انو هغې کې خو مطلب وي، غرض وي، د دې تعلق نه هغه تعلق مضبوط دی. وګورئ کله د چا سره یو کار وي غرض وي، چې هغه غرض وشي بیا یې په شا تپوس نه کوي، او کله یو تعلق وي چې هغه تر مرګه پورې نه، چې د مرګ نه وروسته هم نه ختمیږي، بیا هم لکه د علماو سره د دې خلکو د شاګردانو د پیرانو سره د موریدانو چې کوم تعلق دی قبر له هم بیا زیارت له ځي، او دا مضبوط تعلق دی، مضبوط تعلق. او د دې باره کې به زمونږ حضراتو شیخانو یو شعر وي چې مشر شیخ صاحب به ورسره بالکل انداز و مکه جوړ کړه، الله اکبر، زما یاد دي. هغوی به فرمایل چې سلام الله سلام الله علیکم و جسمی ها هنا قلبی لدیکم. سلام الله سلام الله علیکم، د الله د طرف نه د سلامتیاوي په تاسو، د الله د جانب نه د سلامتیاوي په تاسو. و جسمی ها هنا قلبی لدیکم، که جسم می دلته دی خو زړه مې هر وخت تا سره وي. څه عجیب شعر دی. سلام الله سلام الله علیکم و جسمی ها هنا قلبی لدیکم. دا بیا هغه چاته وی چې څوک مرال وي چې موږ وی چې حاضر شو یو ملګری زموږ زړه در سره دی. الله اکبر. تعلق دی، یو مضبوط تعلق دی، او دا تعلق روحانی تعلق دی. روحانی دا جسمانی تعلق د دې محتاج دی، روحانی تعلق د جسمانی تعلق محتاج نه دی، بلکې جسمانی تعلق چې دی نو هغه د روحانی تعلق محتاج دی. سوال نه پیدا کیږي پردی مورید د بل پیر لور شي، سوال نه پیدا کیږي د پردی شاګرد د بل استاد لور شي. څنګه چې د انسان د جسم تعلق د خپل والدینو سره وي او د هغه الله رب العزت د هغوی نه نسل او د هغوی نه هغه نسب لیکلی نو هغه به هغه ځای ته رسي، د رشتو به هم دکه شان وي، نو دکه شان ورسره تعلق روحاني هم دی، روحاني تعلق هم داسې دی. دا د کم کم ځای نه دا سلسلې را روانې دي. زمونږ د نقشبندیې سلسله، د قادریې مبارکې سلسله، چشتیې سلسله، سهروردي سلسله، په هغې کې د لرې لرې حضرات چې دي نو د یو بل سره تعلق دی. د نقشبندي سلسله زمونږ د نږدې سلسله چې کومه نو شیخ صاحب رحمت الله علیه چې د مولانا شیخ العرب والعجم حضرت شیخ عبدالغفور عباسی رحمه الله چې مهاجر په مدینه منوره کې او هلته کې مدفون دي، هغوی هم بچی هم روارو هم خاندان په دې تیرو هفتو کې د هغوی لور وفات شوه. د یوې لور په تعزیت کې زه حاضر شوی وم، هلته کې وم، او دا یو لور اوس وفات شوه، یو د 3 هفتې وشوې. ما ته اطلاع راغله چې هلته افریقا کې اعلانونه وشو باقاعده په مدارسو کې چې د شیخ العرب والعجم مولانا عبدالغفور عباسی رحمت الله علیه لور هغه وفات شوې ده، او هغه ټول هلته جنت البقیع کې مدفون دي، ټول حضرات نارینه او زنانه او ټول خاندان، او موجوده خاندان د هغوی بالکل عرب دي، بالکل عرب دي، یعنی په لباس سره نه، هغوی کې رشتې شوي دي عربو سره، مدینې منورې انصارو کې رشتې شوي دي، د هغې خاندانونو سره رشتې شوي دي.
او لوی بنګلې دي. او الحمدلله ډېر خوشحاله په دې شوم چې تعزیت کې باقاعده د دلایل الخیرات ورد کېده او بیا د ختمونو سلسله شوه. نو موږ ټولو سپارې را باندې تقسیم کړئ، موږ هلته ختم وکړو. او الحمدلله ډېر په خوشحاله په دې شوم چې هغه ځای کې د مدینې منورې شیوخ ناستو او د مسجد نبوي شریف د حفظ د تجوید د یوې اعلی حلقې او د شعبې مدرس زوړ عالم او قاری او حافظ او مجود هغه اخري دعا دپاره هلته کې راغلی. ماښام کې بیا دعا وکړه، ډېره ناشنا دعا یې وکړه. د حضرت صاحب د ټوله سلسله یې یاده کړه چې الله هغوی مغفورین مرحومین وګرځوي. نو حضراتو به فرمایل شیخینو زما والد محترم او تر مبارک چې مونږ به کله به پیر څوک راغی، څوک صاحب به راغی، لوی لوی خلک به راتلل، نو وی مونږ به وی چې دا خو ډېر ښکلی سړی دی، خو د الله شان دی، مونږ به وی بیعت ونه کړو. بس وی مونږ به یو بل ته وکتله، مونږ به بیعت ونه کړو. دا نه چې ګنې مونږ به وی دا خو ډېر لوی سړی دی، خو مونږ نه پوهېدو چې دا څه حساب دی. وی دغه دوران کې د سبق په دوران کې به مونږ ته مولانا عبدالرازق شاه منصوري رحمت الله علیه فرمایل، حالانکې هغه د عبدالمالک صدیقي صاحب او د فضل علي قریشي صاحب مورید و، خو چې کله به مونږ ته خبره کوله نو مونږ ته به یې وی چې مولانا عبدالغفور صاحب ډېر لوی سړی دی. مونږ حیران وو چې دی مونږ ته مولانا عبدالمالک صاحب باره کې ولې څه نه وایي، حالانکې د ضروبای مفتي اعظم زمونږ د پاکستان مفتي اعظم ضروبای مفتي صاحب رحمت الله علیه، مولانا غریب الله صاحب او مولانا فضل حق ممتاز صاحب، داسې نور علما به باباجي بوتلل عبدالمالک صاحب نه به بیعت کول، خو حضرات شیخینو ته یې نه ویلي چې راځئ چې د هغوی نه بیعت وکړو. د دې اولیاو واجبه شان وي. وی مونږ ته مې صرف د هغه صفت کو د مدینې منورې د حضرت صاحب. وی یو ځل دی تشریف راوړو او مونږ دواړه رونه مردان کې حاضر وو. نو مونږ داسې لویه مجمع وه، نو یو بل ته وکتل، د یو بل نه لږ لرې وو، نو یې په سترګو سترګو که مې وویل چې راځئ چې بیعت وکړو. مونږ لاړو بیعت مو وکړو. نو معلومه شوه دا نسبت چې دی نو دی به خامخا خپل ځای ته ځان رسوي، دی به هغه ځای ته ځي. حضرت صاحب د کوم ځای نه راغلو، کوم ځای ته رالو، سلسله د کوم ځای نه لاړه، کوم ځای ته لاړه، بیا راله واپس. د هزارې جدبا نه لاړه هندوستان ته، هندوستان نه لاړه مدینې منورې ته، د مدینې منورې نه راله شاه منصور ته. الحمدلله بس دا یو سلسله وي. بیا حضرت صاحب هغه خطوط دي په دې ډایره کې راغلي دي، د هغوی هغه عجیبه خبرې دي. نو دا مې دې پورې ووي چې الفت د جسماني محبت دا په روحاني تعلق او محبت باندې مبني دی. نو چې د چا روحاني تعلق او محبت وي هغوی به جسماني تعلق او محبت هم وي، او الله به ورله هغه جوړ راولي، دی به بل خوا نشي تللی. د دوست محمد کندهاري رحمت الله علیه چې کوم خلیفه دی خواجه عثمان رحمت الله علیه په موسیٰ شریف ډیره اسماعیل خان کې هغه هم دفن دی. او هغه حضرت چې دی خواجه عثمان صاحب هغه د دکه ځای نږدې علاقې و، د نږدې علاقې و، او دوست محمد کندهاري صاحب د کندهار و. نو حضرت صاحب د کندهار نه لاړو هندوستان ته، او هندوستان کې د ابو سعید احمد رحمت الله علیه سره بیعت وکړو. او حضرت صاحب ورته ووی چونکې زه حجاز ته روان یم هجرت کوم او زه کمزور یم، نو باقي کم د سلوک منازل چې دي نو هغه ته زما د زوی نه پوره که. نو خواجه احمد سعید رحمت الله علیه ورته وخو، نو حضرت صاحب د هغوی نه دا پوره کړل. هندوستان ته لاړل دی او په دلی شریف کې چې دی نو د هغوی نه بیعت وکړو، او بیا هغوی سره په دلی شریف کې وو. او حضرت صاحب رحمت الله علیه بیا خواجه دوست محمد کندهاري صاحب احمد سعید صاحب ورته ووی چې ته ځه، خلافت یې چې ورله ورکړو، وی ته ځه، وی حضرت چېرته ځم، کلي ته ځم که بل خوا ځم؟ وی نه، وی ته روان شه، تا نه به الله یو ځای کې کار اخلي. وی علامه یې څه ده؟ هغې ځای څه نښې نښانې شته ما ته نوم؟ وی دوره درته وایم چې هغه ځای کې به 2 قومه آباد وي، 2 قسمه قومه به وي، د هغه قومونو به جدا شان وي، یو بل سره به څه دغه ني جدا جدا قومونه به وي، او ژبه به هم جدا وي.
حضرت صاحب ما وی چې په افغانستان کې خدا سي نشته، ټول پښتانه دي او پارسیوان اپل دي، پاکستان لا نو هندوستان یادو دا، لکن دلته هم پښتانه دي، چې دا به کوم ځای وي. زه چې ډیره اسماعیل خان باندې راتېرېدم او تلم واپس کندهار طرف ته، نو ډیره اسماعیل خان کې په موسی ځای شریف کې زما شپه راله. نو هلته چې زما شپه راله نو حضرت صاحب فرمای چې هلته ماله یو څوک راغلل، وایي چې ته مسافر یې؟ ما وی چې او. نو وی دې کې هغه یغه خان راغی، زه پوه شم چې پښتون دی او خان دی. نو هغه ماله ډېر خیال او مدار وساته، نو یې ما ته وی خان راته وی. الله اکبر، داسې خانان د هغوی به کم مراتب وي چې د هغوی په وجه الله رب العزت په یو علاقه کې د معرفت چینې روانې کړي وي، د هغه خانانو په قبرونو دی الله کروڑها رحمتونه نازل کړي. بس وی هغه خان وی چې حضرت صاحب تاسو موږ سره پاتې کېږئ نه؟ نو وی ما ورته ووی چې زه خو پاتې کېږم، خو زه خو فقیر سړی یم، ما سره خو به فقیران راځي، نو زما به ډېر انتظامات پکاري. وی چې څه؟ وی ما وی چې ځای، وی چې حضرت صاحب دا ځمکې وینې دا ټولې زما دي، دا ستا دي، بس دا زما نه دي، دا ستا شو. ما وی چې ما ته خپل مرشد حکم دی چې هغه علاقې ته ورشه او هغه علاقه کې ستا نه به الله د دین کار اخلي، د معرفت کار به درنه الله اخلي، کوم ځای چې 2 قومه آبادي. وی هغه وی چې عجیبه ده، په ټول پښتونخوا کې او په دې ټولو پښتنو علاقو کې صرف موسی ځای شریف ده چې په دې کې 2 قومه آباد دي. وی ما ورته وی چې څنګه؟ وی چې زه پښتون یم، خو سهار به ته ووینې موږ له به خلک راشي، نیم په نیمه چې دي نو هغوی سرایکي دي، نو هغوی له پښتو نه ورځي، موږ له سرایکي نه راځي، هغوی له پښتو نه ورځي، دا 2 قومه. وی ما ورته وی چې حضرت صاحب هم دا ځای ښولی دی. بس هلته پاتې شوم، هلته پاتې شوم. حضرت صاحب د کوم ځای نه نور د بصیرت کار وکړه چې دنه به الله دکه ځای کې کار اخلي. نوم یې ورته لیکلي وانغوستو، خو نښې خو وله ورکړې. بیا حضرت صاحب هلته کې اکه ځای لا اوس هم موجود دی. بیا خواجه احمد سعید صاحب بیا په یو دوره باندې په خپله باندې موسی ځای شریف ته راغلی دی. د هغه د کمرې چې کومه کوټه کې هغه پاتې شوې ده په هغې بره لیکلي وو، اوس هغه کوټې هغوی بدلې کړې، په هغې ګټه لګولې وه چې دا هغه کوټه ده چې حضرت پکې 3 یا 4 ورځې تېرې کړي دي. ډېر د تبرکاتو خو به هغوی ډېر لحاظ کولو. بیا دوست محمد کندهاري رحمت الله علیه هلته کې و، الله الله به خلکو ته وي. دا مې دې پورې وي خواجه عثمان صاحب فرمایي چې زه ملا وم، طالب وم، هدایه مې وي، لا هدایې ته هم نه وم رسېدلی. نو یو ورځ ما له ماما سره کړل سامانت، وی ورشه هلته کې زما پیر دی مرشد دی دوست محمد صاحب کندهاري، هغه له دا ورکه. وی زه خو طالب سړی وم، د طالبانو پیرانو سره دومره تعلق خو نه وي، او بل هغه وخت سره وي دا شی بلکل داسې نامعلومه غوندې شی ګڼلی شه. خلکو به په علومو کې یو بل سره زه عزت کولو، په تصوف کې به چا کوشش نه کولو. هر چا به وی چې زه ښه کتابونه او زه هغه طالبان هم کوم چې ما به د منطق دا کتابونه ډېر مضبوط وي. نو وی چې د ماما هغه هدیه مې ورکړه څنګه، او هغه چې کوم امانت و، نو وی نه ما څه وویې نه حضرت صاحب څه وویې. وی صرف دومره یې ما نه تپوس وکړه چې ته سبق وایې؟ ما یې چې او. وی چې ما ته یې وی چې د ته د هغې ماما نوم یې راله واغست د هغه سیم، ما وی چې زه خورایه یم. وی چې ښه. بس وی نه ما ته دعا وکړه، نه ما ته څه وویې، نه ما وی چې دعا راته وکړئ. ما زما هغې سره څه کار نو. زه رالم، چې رالم خپلې کمرې ته رالم، کوټې ته جومات ته، او استاد سره مې سبق وی. سهار مې په زړه په سبق نه لګي او سودایي یم، ټوله شپه مې په خوبونو کې تېره کړه، بس حضرت صاحب پسې خفه یم. وی ما وی چې یاره دا در باندې څه چالو شه، ملګرو ته هم نشم ویلی، هغوی به وایي چې ته څه کوې، پیري کوې، طالبان یو بل سره ټوکې کوي. بس وی زړه مې دومره بېقراره شه چې سبق مې څه په ګرانه باندې نیمه ګړه نیمه خوا ووې، او بیا رالم واپس. او چې رالم کندهاري صاحب رحمت الله علیه ناست و، کندهاري صاحب، او یې زه ورته کېناستم. نو وی ما ته یې دا ونه وی چې ولې څه کوې؟ وی ما ته یې وی چې رالې؟ ما وی چې او رالم، خو تاسو خو داسې غوندې ووایې لکه چې تاسو په انتظار وئ. حضرت تاسو ولې داسې تپوس وکړه؟ وی ما لا تر اوسه پورې وی چې زما بیګا دې هلک ته وکتل،
او د ده په تندي کې مې د خپلې سلسلې نور صحیح که نو چې دا دی ولې دغه شان لړ بیا مې ټوله شپه دا سودا وه چې ته دومره کمزوری شوې چې په پردو مریدانو باندې دې سترګې خوږېږي دی خو ستا مرید نو ملا دی خو اوس چې رالې نو زه پوه شوم چې نه ما صحیح کتلي وی چې ستا څه حال دی نو ما ورته وی چې حضرت ټوله شپه را باندې ډېره بېقراره تېره شوې ده وی راته وی چې څه به کوې ما چې بیعت وی بیعت یې راکړه او وی بیا ما ورته وی چې زه خو سبق هم وم نو حضرت ډېر کلک مدرس و وی ما ته وی چې څه کتاب دی ما چې هدایه وی چې کم کتاب کې د کم بابونه شروع دي نو ما چې د زکات نو وی مال به ګټې نو ما ورته وی چې نه نو بیا په دې څه کوې بس وی زه ورسره بیا وم بیا ورسره ما کتابونه بخاري شریف ټول کتابونه ووی هدایه مې هم ووی وی څه وخت پس بیا زما دا وه چې زه بیا په کتابونو کې بیا ډېر زیات منحمک شوم او زما نه د حضرت صاحب هغه مجالس پاتې کېدل نو یو ورځ حضرت صاحب دوره غونتې ګیله وکړه مختصر وی چې میں نے تو کہا تھا کہ مولوی عثمان میرے ہو گئے لیکن مولوی عثمان تو کتابوں کا ہو گیا ما وی دی زما شاوخو د کتابونو شو ما چې نه نه حضرت بس زه بس کوم ارسه بیا پوخ رالم او چې هلته راغلو نو حضرت صاحب په خپل ځای باندې کینو بیا د هغی سراج الدین صاحب زوی و هغی خلیفه شو بیا د سراج الدین صاحب نه هغه سلسله فضل علي قریشي صاحب ته راله د فضل علي قریشي صاحب نه مولانا عبدالغفور صاحب عباسي رحمت الله علیه ته راله مولانا عبدالغفور عباسي صاحب رحمت الله علیه نه شاه منصور ته راله دا د هغې سلسلې هغه ما هغه صرف خلاصه مختصر وي اوس چرته خواجه عثمان صاحب چرته دوست محمد کندهاري صاحب چرته هندوستان کې خواجه ابو سعید احمد صاحب چرته په شاه منصور کې حضرت شیخ دا ټولې خبرې چې دي نو دا روحاني سفر دی روحاني مناسبت دی د دې یو خپله کې تعلق دی به هر حال د دې حدیث نه معلومه شوه چې الفت او محبت چې دی نو هغه په مقدار د یوې میاشتې باندې د یو مؤمن د بل مؤمن سره وي او هغه محبت یې راښکي یو بل ته او نور احادیثو کې به انشاءالله د دې ذکر وي چې د ټولو نه اول چې ختمیږي نو د امت د نبی علیه السلام نه به محبت ختمیږي الفت به ختمیږي تاسو ګورئ هغه الفت او محبت ختمیږي خو به هر حال وخت هم دکه پورې نور بیا مختصر وخت دی ورپسې نور معلوم کیږي نو د دې حدیث نه معلومه شوه چې دا تعلق چې روحاني کم وي دې کې د انسان څه قسمه کمال او څه قسمه د ده پکې سرای نه چلیږي دا د الله د طرف نه وي او دا شعر یاد ساتئ چې سلام الله علیکم و جسمی ها هنا قلبی لدیکم باقي به تاسو سره د رضی بالله د دنیا خلق ملاویږي خو کوم قلبي محبت چې وي هغه به ستاسو ټولو سره نه راځي تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا تو تکلف مو اخلاص گنی بعض خلق کی کنا سلامون او دا کوي خدا د اخلاص علامه نه تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں هر ہاتھ ملانے والا بنده په دې لاره باندې بل خلکو سره لاس ملاو کړي یا ګڼه ګوڼه راشي د بنده پکې یو کس سره کاري نورو سره لاس ملاو کړي نو ضروري نه ده چې هغې کې د اخلاص وي عطا بلکې دا محبت چې دی نو د اخلاص د زړه نوم دی الله دې زموږ د زړونو الفت او محبت د ټولو یو بل سره نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر